دا 15 کلن شیرمان دی چې د تیرو 10 کالو نه په دواړو سترګو ړوند شوی دی. شیرمان د میلې کلي سره تعلق لري او د 4 بچو پلار دی. شیرمان چې کله د 25 کالو نو په ټرالۍ کې یې مزدوري کوله چې په دواړو سترګو ړوند شو او په ژوند کې یې توره تیاره شوه. شیرمان وایي چې خپلې غریبۍ مناسب مې ډېر علاج وکړ خو له نظر مې واپس نه شو. شیرمان وایي چې پلار مې بوډا دی او وړوکی ورور مې مزدوري کوي چې پرې د کور ګاډی روان دی. شیرمان وایي چې 25 کاله مې د ژوند رنګینۍ لیدلي دي او چې اوس په سترګو ړوند یم نو ډېر خفه یم. شیرمان وایي چې د وړو د روټۍ جامه پیزار او علاج دپاره په سوال مجبور یم او د یار دوست خیر زکات ته ناست یم. شیرمان وایي چې خپل 2 بچي مې لیدلي او یو لور او زوی مې نه دي لیدلي. دا مې ارمان دی چې خپل بچي په خپلو سترګو ووینم. شیرمان وایي چې د چا څه هم د وسه کېږي نو ما سره لاس امداد وکړي چې مو د ژوند ګاډی روان وي. ما شیرمان نوم دی او د میلې کې اوسېږم. پلار نوم مې شریف دی او 15 کاله مې عمر وي او 15 کاله مې د هر څه لیدلي اوس یې نه ینم او ړوند شوی یم په دواړو سترګو او غریبي ده بس د علاج د څه پیسې را سره نه وي. شیرمانه دا ته څنګه ړوند شوی وې؟ دا خو بس دا یو سترګه مې سره ډوبه ته بیا سره به وه بس هغه بیا ښه شوه دوایانې مې ورله واخېستې. بیا خو ټرالۍ کې کار کولی نه او دی کې سوره دی خوړ نه خو شګه وړل هلته کې مازدیګر ټرالي راغله بیا مې نه لید. بیا ملګرو داسې د لاسه نیولي م راوستې. چې ړوند شوی نو بیا د دې لسې علاج میلاج کړی و؟ یاره بیا دې هسپتالونو ته لاړو خو چې یو پیره لړو ډاکټر به دوایانې راکړي یو 20 ورځې پس راشئ بیا پیسې نه وي کال پس په لړو نو هغې بس پاتې د علاج نه خبره پاتې ده او ډاکټران څه وي چې دا ولې ده سترګې؟ بس هغوی څوک وي دی زور اخیستی دی څوک ویسته دی. شیرمانه علاج خو یو طرف ته شو خو تا کور له مزدوري کوله دیاړي به دې کوله خرچه به دې کور ته راوړه او واړه ماړه دې څومره دي د هغې د خرچې اوس څه بندوبست دی؟ یاره د هغې د خرچې اوس هېڅ بندوبست نشته. یار دوست چاته په روژه کې څه خیر زکات راکړي یخ کوي او نور کو واړه ناجوړه شي یا زه ما سره بیا 2 روپۍ هم نه چې علاج پرې وکړو یو پسې ځم او بل پسې بس دغه ټیم دې تېرېږي. او واړه دې څو دي؟ 4 واړه دي 3 میلیونه دي یو مې زوی دی. څومره عمرونه به یې څومره دي؟ یو به د 10 کال وي او نور پسې واړه دي بقد. نو اوس څه کوې خرچې مرچې د کوم ځای نه برابرېږي؟ خرچې مرچې بس دغه یو بل د پلار مې هم داسې مزدورۍ نه دی بوډا دی وړوکی ورور مې لاهور کې کار مار کوي نو ټیم دې تېرېږي. نه څه مطالبه کوې خلکو ته څه وایې؟ زه خو خلکو ته دا مطالبه کوم چې غریب یم د چا بس څه کېږي ما سره امداد وکړي ښه وي. چې د پیسو امداد د سره وکړي که نه علاج لرې بوځي که د رزق بندوبست دله وکړي د وړو د کپړو بندوبست دله وکړي څه دله وکړي؟ یاره بس د علاج خو په ډاکټرانو ډېرو ګرځېدو اوس پکې ډاکټران وي چې د وخت ډېر شو نو چې د کور لا خرچه مرچه دا یې نه هم پوره ده چې لکه څه اوړه څه دال څه دا راشن دله راوړي بس ورڅه چې له وسه چا کېږي. شیرمانه چې واړه بیمار شي یا په تا باندې اوس هم دا د تبه د باندې دا میادي تبه ده د دې د علاج دپاره بیا څه کوې؟ دې بس یار ورې په دغې ناوګۍ ته یار دوست پسې ځم یو څوک راله 500 راکړي چا 200 بس ګرځم دغه صحیح ده. شیرمانه 25 کاله تا د ژوند دا ټول رڼاګانې دي لیدلي دا میلې کلې دا په هر ځای ګرځېدلې مخکې به دې خره چلول بیا دې خرګاډي چلو ښه ښکلې ژوند دې تېرېدو اوس د هر څه نینې په دواړو سترګو ړونې څه مخصوصی دی کې؟ یاره بس ژوند دی بس دا
اته کاله تېر شو په دې لاره راتلو نه وي دا خپې کشو را روان دي او مکمل سنینې مکمل تیاره ده په دواړو سترګو دې تیاره ده په دواړه څه ارمان دی د غټ ارمان دی څه دی چې څه چلو شي غټ ارمان خو مې دا دی چې د سترګو مې رڼا شي د خپل واړه چې ته وینم د یار دوست وینم خپل واړه دی څلور واړه دی نه یې لیدلي نه دوه مې نه دي لیدلي دا یو لور او یو زوی دی نه یې لیدلي دا دوه لوڼه مې لیدلي دا یو لور یو زوی مې نه لیدلي دا د غټ ارمان دی چې لکه دا په خپلو سترګو وویني ها. صحیح ده نور څه وی یار دوسته چاته سلام وی څه مطالبت یې کوې نو یاره که زمونږ د کلي دي که د ناوګۍ دي که د هر ځای دي ټول که مسافر دي زما ټولو ته دوا سلام او بعد د دوا نه چې څه لاس دا د راسه کېږي ما سره وکړه یو ښه به صحیح ده د بر ناوګۍ هم ډېر خلک دی لکه بار